شیخ الاسلام ابن تیمیه چې چا پوښتنه یې وکړه چې رمضان د چا قبول او د چا نه قبول څرنګه معلومات پکې چې د ما روزي قبول دي د ما عبادت قبول یا دته د وکتل چې د روزي نه ورسته سور ژوندۍ تیر کچيري پروزه کې څرنګه عبادت کړو د غرنګ دی الله رب العزت عبادت په یوولو سو میاشتو کې کاوه دینداری نه پرې کوله نو دای د پوسې چې د ما مخکنی عبادت خدای پاک قبول کړي د زکه خپل عبادت تراوست او کچيري د عبادت پریږدي جمع پریږدي نوافل پریږدي تلاوت پریږدي ذکر اذکار پریږدي دای د پوسې په خبره باندې چې پروزه کې ما اگر کو روزي نه ولې د روزي قابل قبول نه دي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې ډېر روزادار د سدي شدای په ځان باندې لوګه تند تیر کې لیکن دی غلوګه تند نه ما سوا ده ته هیڅ ثواب نه ملایي هغه دغه روزادار دی چې الله رب العزت ته روزي نه قبول کړي د ذکر اذکار نه قبول کړي دای بیا د روزي نه ورسته معصیت طرف ته متوجي سي ګناه باندې ګناه نو محترم ورونو باید موږ تاسو هغه روزو او عبادت ضایع نه سي موږ تاسو نه هغه ګټه چې موږ تاسو کړي د پروژې په میاس کې هغه د خپل ځان لپاره د آخرت لپاره ذخیره کو او آخرت ته وساتو هغه په دې طریقه ساتل کیږي چې د ګناه نه ځان وساتو او د دین کارونه زیات نه زیات وکړو کوشش وکړو چې منځونه د موږ نه پاتې نشي نوافل پاتې نشي ذکر اذکار پاتې نشي او نوافل پاتې نشي څومره انسان توفیق لري چې وخت پیدا کوي بس د الله رب العزت طرف ته متوجي دغه انسان به کامیاب وي دغه انسان چې په روزي کې کوم نیک عمل کړي الله رب العزت په آخرت کې دته په ګټه باندې ورولي او الله رب العزت په د لپاره د کامیابی ذریعہ ګرځي